دا اوس خپل زوړ سبق عادت و نو دې کې یو نو دا ویلي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام رمضان په باره کې څه فرمایلي دي حدیث شریف کې چې موږ کوم ویلي چې دا ډېره لویه او برکتي میاشت ده. دویم نمبر خبره چې په دې کې یو شپه ده هغې ته قدر وي قدر او دا د شپې عبادت دا د زرو میاشتو نه زیات دی. دا یې ځکه ووایي چې لکه دا شپه ده ناسې موږ خطا ده نه نیسي په دې شپه عبادت وکړو نو چې چا پکې وکړو لکه زر میاشتو نه زیات عبادت وکړو خو زیات نه زر میاشتې شي زرو میاشتو نه چوراسی سال او 4 مهینې جوړېږي. چوراسی سال څه دی که نه څلور دغه څلور اتیا کاله او څلور میاشتې داسې نه جوړېږي. بیا یې وفرمایل چې لکه په دې کې تاسو نیکي به یو په اویا باندې بدلېږي. یو نیکي به وکړه ثواب به درته الله پاک د اویاو نیکو درکړي. بیا یې وایي چې په دې کې د خلکو باندې روژه ماتې وکړو. د روژه ماتې کې 3-4 ثواب یاد کړه چې روژه ماتې دې په چا وکړو نو ګناهونه به د خدای پاک معاف کړي او روژه ماتې دې په چا وکړو خدای به دې د اور نه بچ کړي او روژه ماتې دې چې په چا وکړو دا روژهدار عمره ثواب به درته میلاو شي او روژه ماتې چې دې په اوبه دې پې وڅښلې نو د قیامت په ورځ چې حوض کوثر حوض کوثر به الله پاک د اسمان نه راکوزوي ممکنه ده چې بیا یې د میدان حشر کې دغه شي نو بیا هغې نه چې چا اوبه وڅښلې د قیامت د جنت لو پورې به دې نه تږي کېږي ځکه چې ډېره اوږده ورځ ده. بیا وایي چې دا میاشت 3 حصو باندې مشتمله ده. لومړنی حصه مغفرت ته رحمت بیا دویمه مغفرت او دریمه د جهنم د اور نه خلاصېږي او په دې میاشت کې به 4 کارونه زیات کړي. کلمه طیبه به ډېره وایه لکه چې د ورځې 2000 پېرې وایې نو په ټوله میاشت کې به دې 15000 جوړ شي او که 3000 پېرې وایې نو په ټوله میاشت کې به دې بیا 90000 جوړ شي او که 4000 پېرې وایې نو 1,20,000 پېرې به جوړ شي. په 1000 پېرې ویلو باندې وخت لګي تقریبا 40 منټه. سړی 40 منټه پسې وراتلو چې مخکې چېرته ځي څه کار پسې په هغې لګي. بیا لکه اوس مثال په طور زه د کور نه را روان یم ما خو اوس په لاره درود شریف ووایي خو لکه سړی ووایي چې د کور نه زه راځم او په یو عام رفتار سره راځم نو دا جوړېږي تقریبا 4 یا 5 یا 8 منټه کا نو په 8 منټ کې خو دا کافي تعداد سره ویلې کېږي لکه کم از کم 200 پېرې دا ویلې کېږي خو 200 نه نو 500 پېرې یا 400 پېرې به ویلې کېږي. 400 خو خامخا چې اوس واپس ځم بیا 400 شو. لکه دې مطلب دا شو چې لکه دا زمونږ دا لږ لږ وختونه چې دي دا به مونږ قیمتي کوو. بیا په دې کې استغفار کوئ. استغفار مطلب دا دی چې خدای پاک نه ځان له بچېږي او معافي به غواړئ چې ما نه خدایه ډېرې زیاتې نافرمانۍ شوي دي. خدایه ما ته ډېر زیات خفه کړی ما ستا لحاظ نه دی ساتلی ستا د حکمونو ما خیال نه دی ساتلی او ما نه خطاګانې ډېرې شوي دي ما نه بې احتیاطۍ ډېرې شوي دي بغاوتونه رانه ډېر شوي ته ما معاف کړه خدایه ته ما معاف کړه. مسلسل به دا ده. بیا دا څه چې به د خپل مور پلار دپاره هم استعمال کړي چې خدایه زما مور پلار هم معاف کړه. یوازې به ځان نه یاده مور پلار به هم ورسره یاد کړي چې خدایه زما مور پلار هم معاف کړه. بیا به داسې وکړي چې ورسره یوازې مور پلار نه وروڼه خویندې به یې درته وي د چا به ښځه او بچي. بیا یو څه چې ورسره استعمال کړي معاونین او متعلقین نو دا پکې ټول راله او بیا محسنین چې سره نیکۍ کړي د هغې د نیکو یو احسان بله دا ده چې لکه ته ورته دعا وکړې او په دعا کې یاد کړې لکه موږ زه دا درې ټکي اکثر استعمالوم خپل مور پلار استعمال کړم ښځه بچي نو بیا معاونین متعلقین او محسنین دی چې بیا
چا سره چې تعلق شو هغه د مقتدي په حیثیت دی کو د شاګرد په حیثیت دی کو هغه د مرید په حیثیت دی کو یو دوستانو په حیثیت دی او انسان در باندې کړی دی چې تر سره ولاړ دی د پیسو امداد او منډه د سره والي د خپل خبرې په دې کې رالی لکه دا ټول بیا دی په دې دعا کې چې ځان دپاره کې دا چې بهي دپاره هم کې نو دا استغفار به د خپل ځان دپاره او دغه دپاره اوس استغفار سره چې معافي دې کله وغوښته نو زمونږ یو څو ضرورتونه دي د څو ضرورتونو تعلق هغه د دې دنیا سره دی هغه راته وشوی خو د څو ضرورتونو زمونږ د تعلق د آخرت سره دی د دې دنیا سره چې مونږ اخروي کم تړلی شوي څیز دی ګوره دا مونږ په دې جنازه کې یو دعا غواړو دا هم ډېره عجیبه دعا ده زه اکثر کوم غواړم څه وایي اللهم اغفر لحینا معنی دا ده الله چې څومره ژوندي دي زمونږ مسلمانان به یادي دا ټول وبخښه ومیتنا څومره مسلمانان مړه شوي دي هغه مو وبخښه وغایبنا وشاهدنا دا چې څومره موجود دي دا هم ټول وبخښه وغایبنا چې نشته اکو په چین کې یو مسلمان ولې نه دی اکو په افریقا کې ولې نه دی اکو د پاکستان په یو بل ګوټ کې ولې نه دی یا د دنیا په یو بل ګوټ کې ولې نه دی خو چې مسلمان دی نو خدای هغه هم وبخښي وصغیرنا زمونږ دا واړه هم ټول وبخښي وکبیرنا زمونږ لوی هم ټول وبخښي مشران وذکرنا او زمونږ نران هم ټول وبخښي وانثانا او زمونږ دا ښځې هم ټول وبخښي اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام خدای مونږ مسلمانانو چې ځان به خصوصا یاد کې پکې کور به دې ټول چې دا مونږ د کمې پورې هم ژوندي یو نو دا خدای پاکه مونږ داسې حالت کې ژوندي وساتي چې په اسلام زمونږ عملي مونږ اسلام منو او اسلام باندې عمل کوو اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الايمان خو چې بیا مرګ هم راولې نو په داسې حالت کې چې هغه ایمان والا مرګ دا لکه بیا موږ د آخرت سره تړلی شوي کوم چیز یاد کړو نو د ایمان دپاره به ډېره دعا غواړو چې خدای ایمان رانه لاړ نه شي په خبره سره انسان نه څه داسې خبره وځي چې دی د ایمان نه پارېږي خدای څه داسې کار رانه ونیسي چې دې سره زما ایمان ختم شي څه داسې خبره رانه ونیسي ایمان مې کمزوري نه شي څه داسې خبره رانه ونیسي کار رانه ونیسي ایمان مې څه زایل نه شي نو د ایمان دې لپاره به دعا غواړو دا به خدای پاک ته وی بیا دریم نمبر صبر سره زمونږ واسطه راځي نو د صبر دا ژوند چې بیان کړی دی دا دوه قسمه بیان کړی دی وایي دې کې چې څنګه تا کېږي که نه دا ګټې در باندې کېږي او بیا در باندې دا ټولې خاورې واچي خلک که نه لاړ شي دې دوران کې دوه فرښتې راځي دا هر کس له راځي دا مړه کېږي دا نیغ کېږي د کې روح واپس خدای پاک واچي د ده نه یو تپوس کوي چې من ربک ستا رب څوک و د الله پاک نوم نه لیکي رب یې واخلي صفتي نوم یې اخلي من اله ستا یې نه دی ستا اله څوک و من ربک رب دې څوک و مطلب دا چې ته چا پاللی ستا پالونکی څوک و ستا ضرورت پوره کولو والا ذات څوک و دا هلک ما وسره دا څه کیسه پټې لکه اصل ده او خدای پاکه ستا مالک څوک و دا ذکر ته وایي ستا مالک څوک و دا ټولې خبرې په دې کې راغلې نو اوس په دې دنیا کې زه وایم الله خو مونږ منو او بیا دا هم وایم چې مړه زما ضرورت پوره کولو والا ذات هم مخته دی نه د دې ضرورت پوره کولو دپاره دو نمبري کوم نه ناجایزه کار کوم نه خیانت کوم نه حرام مال ګټل غواړم یو څیز هم نه بس ضرورت پوره کولو والا هغه ذات دی دا ټکي دا سوچ دا تصور او دا عمل دا بیا د سړي په خوله باندې اتوماتیک کوي وراشي چې ربي الله زما چې کوم دی ذات ته څوک یادوي الله بیا دویم تپوس کوي ما دینو کا ستا دین کوم دین نه مراد
دا کوم د عبادت او د ژوند تېرولو طریقې موږ دپاره رالیږلي دي. نو دې کې څه خو داسې دي چې مونځونه دي، روژې دي، زکات دی، حج دی، په هغې انسان عمل کړي. حقوق الله څه داسې دي چې د انسانانو حقونه دي، څه به د مور پلار حق وي، څه به د وروڼو خویندو حق وي، څه به د ښځې او د خاوند حق وي، څه به د بچي حق وي، څه به د ګاونډیانو حق وي، څه به د نورو مسلمانانو حق وي. هغه ټول پېژندل، حقونه هم ادا کول او دې ته خیر هم رسول. حق هم ادا کول او دې ته خیر هم رسول، دا ټول په دې کې چې کوم دی نو شامل دي. دا دین دی، دا دین دی. نو کله چې په دې چیزونو باندې بیا د حلال او د حرامو خیال ساتلي، دا دین دی. دین تا ته ښایي چې دا کار او دا خبره یا دا چیز دا جایز دی او دا ناجایزه دی، د دې لحاظ ساتلي، دا دین دی. نو دا تپوس چې کله وشي چې ما دین او کا ستا دین کوم یو سړي تقوا پرهیزګارۍ والا ژوند اختیار کړی دی، د الله پاک چې څه ویلي دي مخه شانتې کوشش کړی چې لاړ شم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه ویلي دي مخه شانې کوشش کړی دی چې عمل پرې وکړم. نو د دې شخص په خوله باندې به راځي دیني الاسلام، زما دین چې هغه اسلام و، مزه خوا دې خوا نه یم تللی، زه بل طرف ته نه یم تللی. بیا درېیم تپوس یو دا کې راغلی چې من نبیوکا، خو بل کې راغلی دی چې ما تقولو فی هذا الرجل، کله چې د پیغمبر علیه السلام تذکره وشي چې د باره کې څه وي. اوس د پیغمبر علیه السلام یو څو حقونه دي په موږ باندې، زموږ د پیغمبر یو څو حقونه دي. لومړنی حق چې موږ یې پیغمبر ومنو او اخیرنی پیغمبر ومنو، چې زه د کوم پیغمبر امتی بس دغه اخیرنی و، نور به نه راځي، نور پیغمبران به بالکل ناراضي. یو دا حق شو. دویم چې زه لحاظ وساتم، چې زه د خپل پیغمبر لحاظ وساتم. لحاظ ساتل څنګه دي چې کوم کارونه زمونږ دپاره ویلي دي چې دا ما ستاسو دپاره سنت کړو، نو علیکم بسنتي، بس په دې ځای زم په دقې باندې روان یم چې دا زما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. یا وعلیکم بسنتی نفس و سنت خلفاء راشدین، چې زما کوم خلفا دي، صحابه دي، د دې په طرز باندې دی، دغه شانته ژوند تېروي. دا شو. نو چې دا کار کله چا کړي نو دویم حق شو. پیغمبر یې ومنو، اخیرنی پیغمبر یې ومنو، د سنت ژوند کولو لحاظ هم ساتي. په وړو وړو خبرو کې دا لفظ نه ویل پکار چې وړو کې سنت غټ دی، کار وړو کې دی. په وړو کارونو کې بم د سنتو لحاظ ساتي. وړو کې نه وړو کې کار، د غټ نه غټ کار، چې دې کې سنت څه ته وایي؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې ته، چې یا یې په خپله کړي، یا یې موږ ته وایي چې تاسو وکړئ، یا یې ویلي دي چې یا صحابه کړي دي، دغه ټول سنت دي. نو کله چې دا څو حقه شو، لاول پیغمبر منل، اخیرنی پیغمبر منل، د سنتو لحاظ ساتل، بل ورسره مینه کول. د مینې یو انداز دی چې درود شریف پرې ووایي، او کم از کم درود شریف. یو صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې جی ما د خپلو دعاګانو دپاره یو وخت مقرر کړی یا ذکرونه الله، نو داسې مې کړي دي چې یو حصه وکړي زه په تاسو درود شریف پرې او باقي به دا نور کارونه کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې دا په ما درود شریف دا ویل زیات کړه. و چې بس بیا ورو ورو سړی سیوا کېده، اخره کې نیمې ته ورسېده چې نیم وخت به درود شریف ویم، نیم وخت به دا نور کار کړه. پیغمبر علیه السلام یې نور هم سیوا کړه. اکاس ورته وایي چې کو زه ټول وخت درود شریف له ورکړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خدای به د هر غم او هر پریشاني ختم کړي. تا خو ټول وخت درود شریف له ورکړو، خو خدای به د هر غم او هر پریشاني او هر تکلیف هم ختم کړي. نو د مینې یو انداز سنت ژوندی کول او بل درود شریف ویل. نو د پیغمبر علیه السلام بل حق چې د پیغمبر علیه السلام کوم دین دی، د دې به نصرت دی. نصرت دوه معنی، یو په خپل عمل وکړو چې بل ته په طریقې سره ورسي. اوس د رسایۍ به د کوم ځای نه شروع کېږي؟ لاول قوا انفسکم واهلیکم نارا، لاول خپل ځان دی او بیا کور دی، چې لکه دې کې د پیغمبر علیه السلام دین راشي. خپل ځان، خپل کور، بیا
دویمه مرحله کې ځان او کور نه پس دویمه مرحله کې بیا داسې دی چې ولتکن منکم امتی ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف یو ډله داسې پکار ده په دې خلکو کې په دې مسلمانانو کې یو ډله داسې پکار ده چې دوی دا خیر او دا دین بل طرف دی نو بیا به د دویم کوشش دا وي چې ته مینه کول غواړئ پیغمبر علیه السلام حق دی چې په دغه ډله کې ځان شامل کړم چې زه دین ور ورسوم چې کله موږ وایو چې دین زه بل طرف کوم نو د دې به څه معنی مطلب دی یو مطلب دا چې ایمان او عقاید په طریقې سره د خلکو ته بیان کړي چې دا دی واوري چې ایمان څه ته وایي عقاید څه ته وایي خو دې کې فرق څه کمی چې هغه برابر شي خو دې کې څه نقص دي د دې عقیده کې فرق دی چې هغه درستي وکړي خو یا پکې چې کوم دی نو داسې چې صفات پکې نه چې ایمانی صفات پکې راشي نو دا اولنې دین رسولو اهمترین چیز هغه ایمان دی دویم بیا عبادتونه بیانول دي عبادتونو قسمونه مونږ روزه حج زکات جهاد دا ټول چیزونه شو بیا د دې سره دوه تړلې شوي دغه دي یو د دې ثوابونه خلکو ته ذکر کا چې د دې ثواب په نتیجه کې د عمل ښه په شوق سره شروع شي کو مونږ دې د مونږ ثواب کو روزه د روزې ثواب کو حج د حج ثواب کو زکات او صدقات دي دغه ثوابونه بیان کا دا دین یو دې صدا شو دویمه هیڅ څه شو بیا به دا کار کوي په څه طریقې سره مونږ دې د مونږ ثواب په معلوم شو کو مونږ په څه طریقې سره کوي د مونږ کولو لپاره کم شرطونه دي مونږ کې دنه کومې ضروري خبرې دي کم کارونه دي چې دا ته نه پاتې شو نو مونږ ونه شو کم کارونه دي چې پاتې شو نو سجده سهوا وکړي کم کارونه دي چې پاتې شو مونږ کې ثواب کې ډېر کمې راغې و شو او ثواب کې کمې راغې بیا دغه شان ته د روزې متعلق دغه شان د حج متعلق دغه شان د زکات متعلق دا ټولې خبرې دا دین بیا د دین سره تړلې شوي یو بل چیز حلال او حرام پیژندل د دې یو ډېر لوی فرق په حرام چې کله لفظ مونږ استعمالو نه دی نه مراد د ګناه حرام لفظ چې کله استعمالو د دې نه مراد د ګناه چې ګناهونه د شرک نه والا تر د وړې ګناه پورې چې دا تفصیلات معلوم شي او دا بل ته ورسوي چې بل ته نظام بچ شي بل ته بیان کړي چې دا کار ګناه ده دا مه کوه چې غځان بچ شي او بیا دا کارونو کې ثواب دی دا یا د فرض درجه کې دی یا د واجباتو د سنتو درجه کې دی یا د مستحباتو درجه کې دی دا دي شو بل چې کوم دی چې ځان کې دین زره سوال غواړم ایمان شو ایمان نفس عبادتونه شو حلال حرام شو بل بس چیز رسو بل برسوم معاشرت چې خلق د بل حق پیژني چې حق دې شي او زما رویه څنګه پکار ده د خځې سره څنګه پکار ده گاونډي سره څنګه پکار ده په معاشره کې څنګه پکار ده آیا زما د وجه څه څوک په تکلیف نشو زما د دې جبه د لاسه خو چاته اذیت ونه رسېده زما د لاسه وجه خو چاته تکلیف او اذیت ونه رسېده زما ته اصولا لنډ مثالونه وایم مثال په موټر سایکل شوړو او تیز روان دی چې په مخو او غنه د ټوپ وشتو دا اذیت رسول دویم فضله د کوم دی نه په داسې ځای کې گزاره کړه چې بدبوئی خلکو کوي یا هغه په لاره وي او غلاره کې د گزاره کړه دا ته اذیت ته سامانو اته په داسې ځای کې گزار کړو په لاره کې چې خلکو د تلوراتو کې تکلیف شو دا ته اذیت ورسول ته اوس په موټر سایکل تور یا په موټر کې ورټیک کې او په داسې صورت کې چې حق داغه و چې غر راشي او ته ورټیک کې دا ته اذیت ورسول یا د چا په مخ کې د چا بیزتی دی وکړه دا ته اذیت ورسول چا ته د غلط نوم واغسته دا ته اذیت ورسول د چا د غیبت کو یا د چا باندې بهتان ولګاو دا ته اذیت ورسول غرض دا چې مختلف قسمه چیزونه دي د اذیت سره تعلق ساتي چې غبستا مد نظر یې ردی دي چیزونو کې با زلیحات ساتم خانو یو معاشره شو بل معاملې کې کېږي نه دا ګوره چې معاملې کې چاته دو نمبرې ونی یا معاملې کې چاته سودی لین دین رانه یا معاملې کې چرتا ناجایز کار رانه کی ندام خلکو ته بیان کا په خپل ته عمل وکړو خلکو ته بیان کا
د دین نصرت دا ټول پیغمبر علیه السلام چې کوم دین راوړل هم ذکر رسول دي خلکو ته او بیا اخلاق دي اخلاق څه ته وایي اخلاق د انسان دننه خویونو ته ویلی اخلاق یو لفظ استعمالي دي اخلاق څه ته ویلی شي دا د انسان خوی ته ویلی دا د انسان سوچ او فکر ته ویلی شي چې بعضې سوچونه خدا خو حرام او ناجایزه دي لکه د ریا کولو سوچ او تصور راوستل چې زه دا کار داسې کوم چې زه مشهور شم یا مې د خلک قدر او عزت وکړي دا ریاکاري ده فیصله کوم خیرات کوم عبادتونه کوم او خلکو سره نیکۍ کوم او تقریرونه کوم چې شهرت راته حاصل شي دا ریاکاري ده نو اوس دغه سوچ ختمول او د دې سوچ په ځای بل سوچ راوستل چې نه هزار ته خدای دپاره کوم نه چې خاص مراقبي هغه مراقبې چې سړی کوي د هغې په وجه سره سوچ براه راست او خود به خود خدای طرف ته لاړ شي بل طرف ته بیا نه ځي بیا ورپسې حسد دی چې د حسد نه ځان بچ کړي بیا کینه او بغض دی چې د هغې نه ځان بچ کړي کبر دی چې د هغې نه ځان بچ کړي غلط سوچونه او خیالات تله راځي چې د هغې نه ځان بچ کړي د دنیا ناجایزه مینه ده چې د هغې نه ځان بچ کړي تمه حیرت او لالچ دی چې د هغې نه ځان بچ کړي دا ټول خویونه دي نو خویونه یا ښه کېدي شي یا خراب کېدي شي دې نوم دی اخلاق دا زده کول او بل ته رسول دا ضروري خبرې شوې اوس د پیغمبر علیه السلام متعلق چې کله تپوس کېږي دا ټول څیزونه په دې درې واړو جوابونو کې مراله د پیغمبر علیه السلام سره متعلقه شو نو کله چې استغفار کوې نو د استغفار سره به یو اهمترین څیز هغه د قبر د عذاب نه پناه غوښتلي پیغمبر علیه السلام به غوښتو په هره دعا کې به غوښتو امت ته ترغیب ورکړی دی چې ته غواړه وایي کله چې دا جوابونه یو کس ټیک شي که نه دا فرښتې ورته مبارک هغه دارو بس چې مبارک شي نو څه چلو شي قبر کولاب شي داسې نه چې هسې څه خټې ګټي یا وار داسې ګرام غونته وي ته به وایې چې جنت دی جنت او څنګه جنت دی د جنت باغ د جنت باغ دا خبر بس ټول وخت پکې څونه تېرېږي مختلف دورانیان بس دومره تېرېږي چې لکه یو پکې راغلي وي زندګي صحیح روایت دی دغه د روایت دی لیکي یو ښایسته پوره دې په دې غاړه کې امېږي بس دا مېل دومره خوښ دی چې څنګه لاس ور واچوي هغه امېل وشي د هغې نه یو مری ده د چینګي مری وایي په دې تاس کې اچي به چې څنګه اخرنی مری واچوي به شپېلی ووایي چې قیامت راپاڅه دومره زر دا چې کوم دې نه کېږي یا خو داسې وي چې لکه دا ناوې چې څنګه اوده شي که نه په خپل کټ کې دقه شان دي او له ساعت مخکې سترګې وغړېږي نو بیا قیامت نو زمونږ یو دغه شو قبر چې د قبر د عذاب نه پناه غواړو دا مختلف عملونه مونږ کوو دا به زمونږ په قبر کې پکار ګوره سر ته به دې مونږ ولاړي یو طرف ته صدقې ولاړې دي بل طرف ته د الله پاک په لار کې تلل ولاړ دي بل طرف ته روژې ولاړې دي صبر پکې ولاړ دی دا د عذاب نه سړی بچ کوي خو کفر است د انسان نه بې احتیاطۍ چې وي نو بیا قبر کولاو نه دی دا نورم وي راتنګ شي داسې راتنګ شي چې تنګېږي نو دا اړوکې نه دي دا وچتېږي او دا په یو بل کې ورننوځي دومره تنګ شي لکه په ګاڼې کې چې ګنې ورکړي داسې راتنګ شي نو دعا چې غواړې که نه خدایه ما د خبر ډېر سخت مور پلار دپاره مو غواړه او بیا مختلف معاونینو مصالحینو دپاره مو غواړه استادانو دپاره دې مو غواړه خدایه ته صبر د عذاب چې ګناه نه معافۍ نه پس ایمان بیا د نیک عمل دعا وه بیا ورپسې د ځنکدن سخته پکې هېره شوې ده نه نه پناه غوښتلو او بیا ورپسې چې ما د خبر قبر دورانیه چې ختم شي دې ته وایي عالم برزخ زمونږ یو بل اجر دا د قیامت ورځ ده دا خو دومره سخته ده که نه لکه چې انبیاو سره وي خپل غم چې ما سره بس کېږي حالانکې نبي نه نه ګناه کېږي نه ترې خطا کېږي هر نبي خدای داسې جوړ کړی دی داسې پیدا کړی دی چې د ده د ګناه سوچ هم نه راځي ګناه خو غټه خبره ده
د ګناه سوچ هم د نبیانو نه راځي پاک انسره خپل غم چې زمونږ درته کېږي نو دا چې څنګه شپېلې ووایي د خپلو مقبرو نه پاکو قبرونو نه چې کوم دي نو بس حشر طرف ته به منډې وي دا ځمکه ټوله به اواره شي دا کورونه او دا بلډینګونه دا به دا به اوار یو سخت حشر میدان دا شام کې دی یا دا عرفات میدان دی هر یو څه دی خو دې ته به منډې وي دغه د کیسه چې لاړ شو به دا ټول خلک به پکې او دا ځمکه چې دا زموږ په خو و پیزار نه دا به د تاندي د هفتې به سمې د کوي نور بالکل راښکته شوی وي یو میل په فاصله دی او دومره ګرمي چې لکه بس هم سیلاب به وي خلک به پکې بعضې ډوبي نو څه دې کې وي خدای پاک په بعضې خلکو په باره کې دا وفرمایي چې دا خلک زما د یاد تصویر د لاندې کې ټول نه بعضې عملونه یې ښودلي چې دا کسان دا د تصویر د لاندې کې نو هغه داسې وشي چې بس اواز به کېږي بس فرښتې به وتلي د سخته ګرمۍ کې ایر کنډیشن کمرې ته لاړ داسې انداز دی نو هغه بس بیا هغې دپاره خپلې صوفې او کرسۍ دي منبرونه یې یاد کړي دي بس پای بناست بار کسان چې کوم دي همدغه شان ته دي کافر خو دي دي فاسقان فاجران به همدغه شان ته بار دا دورانیه څومره ده دا 50,000 سال ده قیامت نو بله دعا به ځان ته کوو خدای چې د قیامت پر ورځ د هر څه سوري ده نه د دغې سختۍ نه بچم بیا چې یو دورانیه تېره شي پیغمبر علیه السلام خدای پاک ته عرض وکړي چې د حساب شروع کړه حساب به شروع کړي یو کس به راغواړي اجتماعي نه وي یو کس خو ګوري به ورته ټول ځکه چې اواز به کېږي چې دی راغی ما خو ورسره خپل وکړو خدای پاک خپل حساب وکړو اوس خو پرې د چا سیمینو راځئ کو غلا پې د چا ثابته شوه او کو غیبت پې د چا ثابت شو کو کنځلې پې د چا ثابتې شوې کو پیسې او کو جایداد او کو هر څه هغه به ته نه خپل کس غواړي ماله به ورسره کې مال ورسره کوي ورې کړه نو بس نیکۍ به یا ورکړي یا به دا یې سړي ګناهونه دي نو کله چې حساب کتاب کېږي نو یو دا دعا حدیث شریف کې ده چې خدایه ما سره حساب کتاب اللهم حاسبني حسابا یسیرا اوس عملنامه چې دا اخرنی ریزلټ دا یا په ښي لاس کې به ورکړي یا په جب کې خدای ما له عملنامه په ښي لاس د دې ښي لاس مطلب دا دی چې دا سړی جنتي شو د یو به مونږ د قیامت تر ورځې دپاره دا دعا کوو چې خدایه ما دا سوري د لاندې کې دویمه دا دعا به کوو چې کتاب را سره اسانو کې درېیم به دا کوې چې ما سره عملنامه په ښي لاس سره اوس بله فیصله وي بعضې اوقاتو کې انسان ګناهونه کړي دي غنم معاف شوي دي نه د توبه ایستل په داسې وخت یې کړی توبې د سره ډېره موقع وه کلونه وو ورسره ورځې وې ورسره میاشتې وې ورسره چې د توبه ایستې وې د معافي غوښتې وې د د هغې تلافي کړې وې اوس موږ سره وخت دی هغه وخت اوس دی دل نه دی ایستې د هغې ګناه او د هغې خطا او د هغې نافرمانۍ په نتیجه کې یو چې څومره ده د هغې څومره سزا چې د هغه به دې جهنم ته ورځي کېدای شي د یو ګناه سزا یو ورځ نه مراد یو کال دی به یو کال کوي په دغې ووسي زر کاله یو کال نه زر کال جنت او جهنم یو ورځ چې زر کال قیامت 50,000 کال بیا ورپسې چې دی بیا بله ګناه او بله چېرته د بدنظرۍ ګناه او چېرته د بدکارو ګناه او چېرته د غیبتو ګناه چېرته د دروغو ګناه چېرته د خیانتونو ګناه چېرته د غلا ګناه مختلف قسم یې ډېر دی موږ قسم پیټې تړلي دې باندې په معافي ونه غوښتې شوه دغه جهنم ته به ځو نو چې دا دعا دې ورته غوښتل شروع کړو خدایه ما خو د جهنم اور نه بچ کړه خپل کوشش وکړئ چې د خطا نه هم ځان بچ کړئ هغه کارونه ونه کړي چې کوم پوجې سره جهنم ته ځي نو کو فرق کې یو سړی جنتي دی او کو جهنمي دی
خو دې چې بیا جنت ته ځي نو دا یو لاره ده دې به پاکه لاره دي بله لار جنت ته نشته دا د حشر دا میدان چې دي دې ځای کې یو نری تار به ولګي دا د جنته پورې دی دغې ته پولې صراط دی په دغې نری تار باندې تېرېدلي دا وي بعضې کس خو داسې دی چې د سترګو په رب کې دي څنګه سترګې پټېږي بس هغه بیا پورې غاړه وي که د بجلی د کرنټ په شان دومره ضربت لګي او بعضې خو په منډه وي کرنې کس خو په 25 کاله کې رسي په 25,000 کال باندې روایت یې 25,000 کال دومره دی به ورځېږي جهنم ته بیا به راخېږي بیا به ځي څه طریقې سره به ځان رسېږي بیا جنت دی خدای پاک نه به یو دعا دام غواړي چې پولي صراط باندې ما په اسانۍ تېر کړي او بل ما جنت ته او جنتونه ډېر وي اسمونه هم ډېر وي خدای پاک نه جنت الفردوس غواړي دا ډېر ښکلی جنت دی ټول جنتونه وي خدای پاک امر کون سره تیار کړي دي دا یې خپل دست قدرت سره تیار کړی دی و دا وي روزانه ښکلي کېږي دې باندې خاص فرښتې لګیا دي خدمتګار چې دا ښایسته کوی روزانه څونه ښکلې دی خدای باقي دومره دی که نه چې تاسو تصور به اکثر بعضې خلک وي که نه نه وایي چې ته یاره غریزو علاقو ته ځم ځنګلي علاقو ته ځم دا ښایسته دي ښکلي دي پکې شنې شنې بوټي دي پکې ونې دي پکې او ولې دي پکې او چینې دي پکې او دغه دي پکې او مري ته ځم کالام نه دا چا لیدلی هم نه دی جنت چې څومره ښکلی دی دا تا نه دي دغه جنت به چې نن داخل شي یو دا وي چې بس لکه فرښتې به ورته وي ټول عمر به ځوان مرګ دله اوس نه راځي اوس چې څه غواړې کوه چې څه دې خوښه یې راکوه چې څه دې خواهشي هغه پوره کوه اوس په تا پابندۍ نشته پابندۍ ختم نو خدای پاک نه به جنت واخلي دا روژه چې ده که نه روژې په باره کې الله پاک فرمایي د دې ثواب به زه په خپله واخلم د هر څیز ثواب چې دی دا فرښتې دي د مونږ ثواب فرښتې لیکي د حج ثواب فرښتې لیکي د زکاتونو ثواب دا فرښتې لیکي خو روژې ثواب چې دی دا به زه په خپله واخلم نو زوړ سبق مونږ یو ویلی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام امین چې کله ووایي جبریل علیه السلام خیرې کړی چې تباه او برباد دي چې هغه کس چې د رمضان میاشت پرې راغله او د ده بښنه وشوه د نه ضایع شو روژې سمې ونه نیولې یا ته نه په روژو کې څه کوتاهۍ وشوې غلطۍ ترې نه وشوې ګناهونه ترې نه وشو عبادتونه پکې ته ونه کړه یا یې په موبایلو کې ټول ضایع کړه یا یې په نور څه کوتاهو کې ضایع کړه دا سړی دی تباه او برباد دا هنر دی او په ښځې دا به یو کوشش کوو چې یاره دا روژه چې کوم دی نو دا زمونږ دپاره وي دا ډال دی ډال پخوا په زمانه کې به خلکو جنګ کوو جنګ دپاره به سوزا وي نږدې جنګ چې به لاس په لاس هغه به د خنجرو چې بس لاندې لږ شان چې فاصله کې به وو ډېر کسان به وو هغه بیا توری او چې یو سړی به په اوښ تورو یا به په اسپه تورو ته توره په رسم نو بیا دې به ما وایي دې دپاره بیا نیزه استعمال او چې نه زه دې دلته کې م لرې کس وولم هغې دپاره او بیا غشي استعمالول غشي لیندی د دې ټولو دفاع دپاره به یو څیز چې د دې ګزار نه ځان بچ کړم د توري د ګزار نه د خنجر د ګزار نه د نیزې د ګزار نه د تیر د ګزار نه هغې ته به یې ډال دی څنګه ډال چې به ورته ونیو دې باندې به یې کاڼم دا روژه مو وي ډال ده دا ته کو غواړې ویشلوه او کو غواړې بس داسې وساته په ګناه سره به دا ترې کېږي دا به شلېږي بس بیا ستا حفاظت نه شي کولی او شیطانان یې په دې کې سیف کړي او دې کې دعا وي خدای پاک قبلي خصوصا د افطارۍ په باره کې خو ویلي چې دا دعا خدای پاک نه رسي دا روژه ماتي وخت دا دعا نه ده دا خدای پاک نه رسي دې کې به ډېره دعا غواړي دا 20 منټه کم از کم چې دا دعا سړی غواړي بیا بلکل څه سړي له نه ورځي نو بس بیا مناجات مقبول نه غوښتې شي دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعاګانې دي ښې ښودلې دي چې دغه سړی و نو دا ښه اوس موږ پرونه یو بله خبره هم کړې وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله پیغمبري ملاوېده
نو دی به غار حرا ته نو یو روایت دی چې یاره 15 کاله مخکې دی شروع شو 35 کال عمر کې او بعضې دي چې 9 کاله مخکې به دی ته خو دغه غر کې به ناست ولې به ته ما ویلي چې مکه کې به یې طبیعت خفه و ټول شرک و بوتانو مشرکین خانه کعبه هم ټوله د بوتانو نه ډکه کړې وه او دا بربنډ طوافونه مې پکې کولو او لوڼه چې بس وبه شوه بس دا پکې نه چې بس مړی کو بیا یې ښخه که بس کنده بیا ور وکنسته د ژوندی هغې به چغې والولي او بې خاوره ور واچوي او سړي کیسه یې کوله وي ویلي دا به سفر کولو ملون مې وکړو مې دې ښځې چې ته پټه کړې خیر زه چې رالم نو دا خو غټه شوه ما دا څوک ته ما ته یې دا لور زه دونه مینې را سره کوله ماشومه جینۍ وه د 15 کالو به ډېر خوږې خوږې خبرې مې چې دا واړه یا به دې لږه وړه یا غټه داسې به یې ښکلولم او زورونه به یې راله کو سر به یې راله مالش کو خو بس ما یې چې پرېږدم خو دې نه وژني دا ما بوت له ځان سره ما کودالۍ هم راغوښتې وه او بیلچی مې هم راغوښتې کنده مې وکنسل دا چې مې څنګه به وروسته ډېرې چغې والې چې دا حاجي او بابا دا حاجي او بابا وي بلکل سترګې پټې وې بس مړه مې کړه داسې ما سره دی که پیغمبر علیه السلام مړه څنګه یا باغ غار هغې کې به بس ناست هغې کې به یې خدای پاک سره خبرې کولې هغې کې به په تصور کې خبرې کولې په ژبه به یې خبرې کولې ناست میاشتې به یې تېرولې ورځې به یې تېرولې دا د روژې میاشت وه کله چې دا فرښته راله دا پیغمبري ورته ورکړه دا یادونه یې ورته ورکړو لمونځونه یې ورته وکړل چې 2 لمونځه به کوې داسې به یې کوې نه مخکې به اودس وي بیا چې لومړنۍ ورځ باندې چې ونو ما تاسو سره چې څوک مسلمانان شو په کائناتو کې په پیغمبر علیه السلام لومړني ایمان تېرول هغه خدیجه رضي الله تعالی عنها بیا ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه په ډېر ملګري وو په لومړنۍ ورځ ایمان بیا ورقه بن نوفل رضي الله تعالی عنه دا لوڼې دي ټولې علي رضي الله تعالی عنہ زید بن حارثه رضي الله تعالی عنہ دا په دویم ورځ بیا ورپسې نور ترتیب ورو شروع شو خلک مسلمانېدل پټ حکم دا شو چې خاموش پکې کا دې دپاره خدای یو کور هم ورته دار ارقم دې کې به دي ناست وي پیغمبر علیه السلام باندې به سمې خبرې ورته کېدې هغه خبرې به یې دې ته ښودلې دې زړه هم نه کېدو داسې نوراني ماحول و سوچ کوئ چې اوس سړی خانه کعبې ته لاس ګړې نه کېږي نو بیا پیغمبر علیه السلام پسې ولاړ اوس د مدینې منورې پسې بعضې خلک مري چې بیا پیغمبر علیه السلام پسې په خپله موجود و په دې خپلو سترګو یې لیده د هغې وګورئ چې کوم حال او کوم کیفیت وایي خو سړی تصور نه شي کولی بیا دا 2 لمونځ یو به سهار کېده د لمر راختو نه مخکې بل به مازدیګر کېده د لمر پرېوتو نه مخکې درېیم نمبر لمونځ چې و هغه د تهجد و تهجد له پاڅېدل او دا لمونځونه به دي کوي دې کې وخت تېرېده او ډېر وختونه تېر کلونه تېر شي چې پیغمبر علیه السلام د شپې سوا اسمانونو ته وکتل دا و اسمان په دې ټولو کې فرښتې دي سرني اسمان کې د دې خانه کعبې په شان کې یو دغه دی ورته لږه اشاره وکړه دې خانه کعبې په شان کې یو بل عبادتخانه ده هغې ته وایي بیت المعمور وایي ورته دا فرښتې د هغې نه بیا طواف کوي دا دې خانه کعبې دپاره هغې نه هم پاس لاړه بیا سدرة المنتهی وه هغې نه هم پاس لاړه بیا جبریل علیه السلام ورته وایي زه خو نوره خوانه شم خدای پاک انوارات چې سره دومره تیز دي که زه ځم بس زه به سوځم زه بلکل نه شم پاتې کېدی زه به سوځم باقي مزل به تا سره خپله کوم دا پیغمبر علیه السلام بیا یې واخیست دا 50 لمونځونه یې وله ورکړه سړی څه وایي دا 50 لمونځونه یې ورکړه بیا ورو ورو کمېدل د 15 کړه دا وي بس ثواب به ورته د 50 څنګه راکوز شو دا صدیق څه کوي
لږ مونږ صدیق وو که نه تقریبا ټول صحابه کرام صدیق چې د خدای او د خدای د رسول په حکم منلو کې دي ذره برابر شک نه کوي نه پکې تعامل کوي د هغې په پوره کولو کې تعامل یعنی سستی ناراضتیا یا تاخیر دې ته صدیق وو څنګه چې د دې قولي هغه شان چې د دې فعلي او چې څنګه فعلي داسې زړی دغه ته صدیق وایي دا پیغمبر علیه السلام څنګه راغلی ټولو ته یې ویلي بیګا دا خطر ونه منله خلکو نو دا هغه چې یو حجین غالب دی راځي لږ راځي نه خبره دی ابوبکر ته به وکم دې بس څه یار دې ته یو بل څه شي څه وي نه بیګا اسمان ته خطر انشاء پیغمبر علیه السلام نو تیار شي نو دې غوي دا بالکل ٹھیک دی دا څنګه قصدي دا پیغمبر علیه السلام ویلي ما ایمان چاته پیش کړی دی څه سوچ یې کړی څه توقف یې کړی دی څه تردد چې ما څنګه ویلي ده نه څه سوچ کړی دی نه څه فکر کړی دی نه چې داسې لږ شانتې چې کوم دی نو دغه شوی بس وایي څنګه به ورته ووایي ما ته پیغمبري میلاو شوی زه خو د خدای پیغمبر یم او خدای پاک وایي چې زه یو یم شریک مې نشته او ته مې پیغمبر وي ښه خو لا اله الا الله زه بلکل سوچ مې نه دی کړی او بیا د ټول صحابو صفتونه بیان کړي او بیا ابوبکر صدیق مبارک وي که نه ما وایي تقریبا څومره صحابو د دې ټولو ما تقریبا احسان په ما یې څومره کړی ما ټول پوره کړی هغه ما دا یې کړی خو دې داسې دی چې دې احسان ما نه دی پوره کړی دې احسان بل له به خدای د قیامت سره زیاتوي زه ځان نشم درکولی ځکه چې کله قیامت راشي نو خدای پاک غوسه به اسرائیل ته وګوره نو دا به غوسه نه امریکې ته وګوره یا دا مونږ چې څه کوو دا ولې مونږ د خوشحالولو کارونه کوو ټوله شپه نیټ او موبایل او ګانې بجانې فیسبوک هر وخت د سترګو زینا کې مصروف وي د زړه په زینا کې مصروف وي د سوچ په زینا کې مصروف وي زینا په مختلف اندامونه کې په غفلت کې مصروف وي بدنګاري بدنظري کوو د خدای پاک حکم مزدوري کوو دې کې څه ده چې دا پیغمبر علیه السلام ته وایي څوک به حساب کوي چې ابوبکر خدای پاک ورته بالکل سره د خدای پاک ورته بالکل سره بس حساب به شي مونږ به مخامخ کېږو هر یو کس مونږ اواز به راکړي دا مراقبه موت دا توفیه کوي که نه نو دغه وخت وي دغه اخرنۍ لمحه باندې سوچېږم چې زه کله مخې ته ورځم نو دا هغه سوچ دی چې دا به تا په استغفار هم مجبوري بیا د دغه وخت تصور وکړه ته چې استغفار کوې به داسې ووایي چې جوړېده ور روان یم خدای معاف اگر چې د هغه راز استغفار مقبول نه دی د دې وخت معافي د دې وخت سره تعلق ساتي چې اوس معافي خو دې څنګه شوي خیر د دې ده دویم نمبر دا تصور وکړه چې بس زه به خدای پاک ته پیش کېږم او زه چې څه کوم خو زه موبایل اوس ګورم د دې تپوس سره نو تپوس خو داسې دی چې ما به بیا جهنم ته نه ځم خو زه دروغ وایم خو زه بل څه کوم خو بل څه کوم او خو نیکي کوم هغه به همدې نو بس هلته کې تبدیل د ذرې ذرې نیکي او د ذرې ذرې ګناه هلته کې ما ټول چې دی که نه په قانونو نه دی دا د ذرو په حساب سره ذره څه شي د سږي یو دانه قرآن پاک کې څه شي یاد کړی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره تنونه نه یاد کړي چې په منلو په حساب سره بس یو ذره چې کوم دی نو ټول درنېدي چې د یو طرف او د بل طرف ځکه وایي چې یو نیکي حقیر مه ګڼه نیکي حقیر مه ګڼه بلکې چاته چې سم سلام ولې وانه کوي نیکي به حقیر نه ګڼه خو یو سبحان الله مونږ وایو که نه سبحان الله حدیث شریف کې یو ونه ولګېد دا نیکي الحمدلله مونږ ونه ولګېد الله اکبر مونږ ونه ولګېد لا اله الا الله مونږ زموږ جنت کې مونږ لپاره ونه ولګېده دا یو صحابي و حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام ترې لور وه ډېره مشره وه بوډۍ وه وجود باندې درنه وه نو نر ښځو به تپوسونه کولو
د خپل ځان په باره کې چې زه څه وکړم څنګه کوم څنګه نه کوم دا فکر چې خدای را جوړی شوی نو وجود مې دروند دی ما ته څه داسې ذکر یا عبادت وښیه لمونځونه به ټولو کول چې دی بس په ناسته ناسته کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي سبحان الله وایه سل پیرې چې دی لکه سل رب غلامان چې دی آزاد کړه الحمدلله سل پیرې وایه لکه چې سل سونه د جهاد دپاره سره د زین او د واګو ورکړه الله اکبر سل پیرې وایه لکه چې سلو خان دی حلال کړه قرباني دې کړه لا اله الا الله سل پیرې وایه دی خو دومره ثواب دی چې د ځمکې او اسمان منځ یې ډک کړه صرف د 100 پیرې د نیکونو ډک شو ستا لپاره او لا حول ولا قوة الا بالله دا خو د هر څه خزانونه ده دې سره خو د انسان هر غم هر تکلیف ختمېږي اوس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ټول په 5 سکند نه دي لګېدلي 10 سکند په ولګېدل 10 سکند سره چې کم دی نو هلته کې 15 غټې غټې ونې ولګېدل یو ونه چې غټېږي په آیفون سات تېرېږي غټې ونې ولګېدل نو مطلب دا چې زموږ هره نیکي قابل قدر ده اوس درود شریف کې د هغې خپل تاثیر دی لمونځ دی د هغې خپل تاثیر دی صدقه کول دي د هغې خپل تاثیر دی دعا غوښتل دي د هغې خپل تاثیر بیان کړی دی چاته یو د دین خبره ته کوې نو دا خو د یو کال د عبادت ثواب دی په دین طرف ته څوک راولې په یو یو بول باندې په یو یو خبره د یو یو کال ثواب دی دا مستقل ملایي دا خامخاهي نظام چې دی دا به تا ته دا چل کوي چې تربیت چې دی که نه تربیت یا فیض دا په 3 قسمه دی دا به فکرنۍ جمله یاد ساتئ فیض عام فیض خاص او فیض تام یا تربیت عام تربیت خاص تربیت تام عام دا شو لکه یو سړی دی تبلیغ کې لاړ فیروزه ولګوله چلې ولګوله ګیرې نه وه ګیرې پرېښوده او جامې صحیح نه وې جامې د سنتو مطابق کړې پنسي اوچتې کړې مونږ ګزاره کړه تسبیح په لاس کې راغلې تسبیحات یې شروع کړه دا یو عمومي پیدا ده ټول دین د زده نه کوم خو بس د صرف دومره زده کړه چې مونږ کول دي پرېښودل نه دي زه دومره زده کړه چې لکه ذکر کول دي شکل او صورت چې کوم دی اسلامي جوړول دي دا فیض عام دی یا تربیت عام دی لیکن چې کوم تربیت کېږي همدغه کېږي چې مونځ به څنګه کوې او جامې به څنګه جوړې او ذکرونه به کوې او ته به خلکو ته دعوت څنګه ورکوې شپږ نمبر یې به څنګه بیانوې فیض خاص چې د بعضې غلطو عقایدو نه سړی توبه‌سایي کوي داسې علم دې زده کړو چې بعضې غلط عقاید بعضې غلط جماعتونه تا وپېژندل او کو تا کي چې ته توبه‌طایب شې نو دا تربیت خاص دی تربیت تام مکمل تربیت دا په 2 ډولونو کې یا په مدرسه کې یا په خانقاه کې مدرسه چې کوم دی نو تا ته عقلي درس بس کتابي صورت کې تا ته ټول څیز دا ترجمه ده او دا تفسیر دی دا خو خانقاه کې دا هغه بیا چې کوم دی تا په عمل باندې یو حدیث هم چې پکې کنه د بدنظرۍ حدیث هم چې پکې کنه یا د بدنظرۍ والا آیات دا په سړي باندې بیا ډېر وخت لګي ترجمه چې زکه ډېر لږ وخت ولګېدو خو چې بدنظرۍ نه ځان بچ کې هغه د موبایل هدف ورولې نه دا بیا ډېر لوی کړاو د غیبت و آیات او حدیث پته ولګېدا چې د مړ ډور غوښې خوړل دي خو چې ځان ته نه بچ کې نو بیا په دې وخت تا ته دغه شان د ریاکارۍ حدیثو کې پته ولګېدا یا په قرآن کې چې اخلاص څه شی دی ریاکاري څه شی ده اوس اخلاص څه حاصلې نو خانقاه به پته دومره خواري کوي چې دا به ستا نه وخت لي ته به خپل هم بیا په دې کوشش کوې کبر ته د ځانه ختمې نو تا ته خو پته ولګېده چې د وړي د دانې برابر هم دی نو جنت در باندې حرام دی خو چې دا ځانه لرکې دا کبر او کم دی بیا پېژندګړو دا بیا ډېر لوی وخت دی مونځ خو هر سړی کوي خو بیا خشوع او خضوع پکې څنګه راشي کم تصور وکړم دا بیا ډېر ګران دی جومات ته هر سړی را روان دی خو جومات ته به کومو نیتونو لاړ شم د دغه کومو نیتونو اهتمام او التزام وکړم دا پخېدل بیا ډېر یو سړی راغی ډاکټر عبدالحی صاحب لاوي ما ته کیفیت احسان حاصل شو کیفیت احسان څه ته وایي چې لکه ته عبادت داسې کوې چې محسوس کړي چې زه خدای یم
یا مخبی ما ته خدای فضل دی حاصل او چې ته کور کې نو تاسو داسې ځکه نه چې نه بیٹک کې چا سره نه سیدار تاسو چې خدای دې ته وایي نه نو دا پورا نه دی اچھا ته په هر ځای کې چې تاسو دا کوي او کو ته په بازار کې او کو په کالج او پاسل کې چې دا یې چې یا علم یا ما یې وګوره ما دا نو څه دی کنه دا ما دې څه دې زدا چې چپ کوم خپل کوم پغېږي کوم اته موږ سره مینه دار ته پېټري خو یې یو سکند نیت بیان کوم چې د پیغمبر علیه السلام ماشومان سره مینه وا بس دا غوښتنه کوم دي کوله په نیت کې بیا تاسو نه پیغمبر علیه السلام باندې لا ذات الله کوي چې وایي څوک په منډه را لکنه نام دا سره په وخت باندې مو واړو سره او هغه چې یو له میدان نشنه ورکو دا ما چې د ګمامه چې حال دغه بیروان کړی منډه مشکل نه چا به لا چې بوله چې څوک نه غنه قبولي صحیح نه قبولي توري مقابله نه زبازي دا څه شي دا پیغمبر علیه السلام ځان له تربیت سره د ماشومان څه څه د منډو مقابله تاسو نه کوي دا بس نیت دې داسې څنګه دا خانقاه چې دا بیا د سړي پوره تربیت یو چې کم ته پام ني هغه ته پام کوتاهی ته نه کېږي او کوتاهی طرف ته پام یو نه کې طرف ته پام ني هغه نه کې طرف ته علماء چې دا داسې څه مولانا اشرف علي خان رحمت الله علیه او خلیفہ و په زمانه کې دا چې و چې ریل ګاډ په داخله کې نو ماشومانو لپاره دا چې د 12 کالو ماشومي یا د 12 کالو نه کم عمر د ټیکټ پنيني خو چې 12 نه سیوای بیا پورو ټیکټ دې څنګه راغلی کېنا نو بعد فورا تاسو کو ټیکټ د څنګه چلو چې دیني نه راځي عمره سره دې دوه یاله دا تاسو غیر قانوني ونده کارونه نوې دي کاری ورته له سنم کم نوې زه ورته دا نه چې کم کاری کو زیات کاری خو قانون دا وي حکومت قانون دا جوړ کړی دی چې کو سیوا یو مر نو سبا پورا ټیکټ ورکړي دا مړه دا نه دي چې خلافت ته نه واره په دې سبب په دا یو څه کې نه واره غنیم چاله له یا ګورو غنیم زما په خیال دا چې څنګه دا ته لاړو سټیشن ته ټول خلکو ته نو دغه والا وسوي چې بس دغه ته ضرورت نشته ټیکټ او پیسو ته ضرورت نشته اضافي دا به زغی ته وګورئ نو ته بچا ته وګورئ چې کوم سټیشن والا راځي ته به اطلاع کوم دا مسئول کانو یو ورپسې به بیا وی غبل به بیا غبل ته وی نو ورپسې نو بیا ورپسې کوم خو یو پر ست د آخرت په پاټه کې ګیر کوم چې ستاسو حکومت او سرکاري سیستم کوم دی ځان لپاره ولې ذاتي الته کې بچي سړی غړي دا چې احتیاط وکاو کنه نو باقاعده په دفترو کې پته لګي چې اسامي څه سلسله موري دبل زنانه ذکر نه ویم پته نه لګي دا یا خو چې دا احتیاطونه به کول پته به لګي چې او دې دا موري او دې خو څه نه خو دا مولانا احمد لاهور رحمت الله علیه مریدونو دا خیال وکړي هغه ولا څنګه زمیدار یا لنګارو دا په چلو اگر چې دا خدا ته چې د څوک راځي ځکه له وخت لنګر به نه او عام بنو دا ګوړه چې راوړم څنګه تانوي چې ګوړه دغه لاهوري چې ګوړه توکته نه دا خو نه علم نه حرام دا څنګه چړې وو ګوړه خو واپس او دې خاصو دا سره نو څو چې کوتیرا نو خو مخبله ده دې سوچ کو چې همیشه تر غلا نه تو هم نه کوي هم دې بس سوچ کو چې سميتا ویندلو په دې سم ور کړی دا او سړی سوچ کوي او دوه غواړي ها دا مې یو پیرو بخار چې کو کنه نو غلاو بخار نه کړو پر دې وب مې راکړو زه بخار سره خدا کی هغه سرات پکې راغلی د حرام خدای پاک دا ما سره سبیل تلې چې هغه ته خپانه دي تاسو به ما یو بیره پټلا راوړل دا چې نه خو بغیر اجازه تا تمام معاف کړه ویل نو بیا بری پیری له ملاقات وسله باندې تاسو چې څه وړي بوله یې څه بل به څه وړي
بس ګورې په وړو یو په ښځه یم په استنه کې خو چا ګورې د غلا ګیا د غلا پاڼې دې تپوس وګورې خیر به مونږ داره ته وایم دا ځان ته کې وړم او نه په خپله حرام څیزونه خورئ ټولو باندې پابندي لګو پردی ګیاګانې به بچو ته یې ما پسې به نه راوړی پردي بچي تا احتیاط پیدا کوي خو د شل پیرې لکه ساجدو کې و چې پردی ګیا دې راوړه کارګله خو حرام شو او دا ګډو والا مو ټول دا کوي نو هغه خیر وړي کې راوړو په یاره پیسې کړه بس داوري چې بوتي یارېږه ما ګوړه دې مو سپاکه کوي هغه سړي نه یې معافي وغوښتې هغه ورته ویې بالکل چې کمدې نه معافي لکه دا په خانقاګانو کې بیا دغه ترتیب به تا تکلیف دی احتیاط به تاسو پیدا شي احتیاط څه مطلب چې د خدای لحاظ کوو چې بس کوم څیز یې حرام کړی حرام دی ځان به ساتئ او چې کوم حلال کړی دی هغې پسې به منډه کوئ دا بس فیض تام تام څه ته وایي مکمل تربیت تام دا په خانقاه کې کېږي او دا وخت سړي نه ډېر غواړي د دې ویښ سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين